د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه مرګ یا د شهادت څنګه ملاو شو؟ دا دومره لویه واقعه دا څنګه دا راپېښه شوله؟ محترمو د هغې یوه ډېره زیاته لویه وجه ده. تاسو ته پته ده په دنیا کې هر قسمه انسان نه اوسېږي. بعضې هلکه د بعضې خلکو سره اسې ویسې نه لګي، او بعضې هلکې داسې وي چې د هغوی د بل چا سره نه لګي، د هغې یو وجه وي، یو ریزن وي. نو هغوی یو بیان کړی چې الله پاک زموږ وطن له ډېره زیاته ترقي ورکړله. کوم اغیار دي هغوی هم زموږ د ملک ته محتاجه شو، او زموږ دا وطن دومره شو چې د نورو ملکونو فیصلې کولی شي. په دې دوران کې هغوی ذکر د حکومت هم وکړو، او کوم چې خارجه پالیسیز دي د پاکستان هغه دومره مثبت طریقې ته روان دي چې پوره دنیا نظر د پاکستان باندې دی، او الله پاک پاکستان له ډېر زیات لوی عزت ورکړ. بیا هغوی دا هم ویلې، دا ذکر یې هم وکړ چې زموږ کوم آرمي چیف دی د هغه د وجې الله پاک دا عزت دا پاکستان ته ورکړ. کله دوره ایران ته، کله سعودي عرب ته، کله امریکا ته، کله یو خوا کله بل خوا، د هغې د وجې نه الله پاک عزت دا زموږ وطن ته ورکړ. بیا هغوی دا خبره هم وکړله چې ټرمپ دا دې ته محتاجه شو چې هغه دې راشي پاکستان ته، او دا هم وي چې زه د پاکستان شکریه ادا کوم. نو دا یو څو خبرې د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه په خپل کلیپ کې دا کړې وې، او بعضې تنان داسې وو، هلکه داسې وو چې دا خبرې په هغوی باندې بدې ولګېدې. د دې کلیپ د وجې په سوشل میډیا باندې د هغوی خلاف پروپیګنډې را شروع شولې چې یاره دی داسې عالم دی چې یو قسم له حکومت له پیسې ورکوي، درباري مولا دی، چا څه وي چا څه وي چا څه ویلي. د خبره دومره هایلایټ شوله، دومره چې تر دې وخته پورې خبره دومره دا شوله چې د بعضو خلکو بغض، کینه، حسد دومره سیوا شو، نو هغوی راولګېدل او مولانا صاحب د دنیا نه محترمو ته لاړی. محترمو یاد ساتل پکار دي، انسان دی، زما به یو سوچي ستا به بل سوچي. په دنیا کې هر قسمه خلکه شته دی، د هر یو وطن خلکه پکې شته دی. هر یو سړی په خپل وطن باندې دا خفه کېږي، او دغه رنګې هر یو سړی په خپل آرمي چیف باندې هم خفه کېږي، هر یو سړی په خپله پارټۍ باندې هم خفه کېږي. نو لنډه او شارټ خبره ده، که ته په هره پارټۍ کې، که ته د هر وطن یې، ستا ځان له یو سوچ دی، د بل سړي ځان له یو سوچ دی، او زما ځان له یو سوچ دی، د بل چا ځان له یو سوچ دی. په دې خبرو باندې جګړه کول دا نه وي پکار چې زه په دې پارټۍ کې یم او ته په دې پارټۍ کې، زه دې وطن یم، تر هغې وطني موږ ټول مسلمانان د رونه یو. په حیثیته ټول مسلمانان موږ رونه یو، او موږ به یو بل سره مرسته کوو. که څوک د هر یو وطن وي، که څوک د هر یو پارټۍ سره تعلق دا ساتي. نو د شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب شهادت په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې دا وشو.